چې مخکې د معاشرې هغه اصلاحات او د معاشرې هغه اصول د هغې تذکره وه دغه رنګې معاشرې د اصلاح او د اصولو په باره کې د آیت هغه نازل شوی چې دغه خپله معاشره د جنګ جګړې د جدال د شر فساد د دې نه څنګه په عمل نو په هغې کې یو اهم اصول هغه دا هم دی چې تاسو یو بل ته هغه غلط نومونه غلط القابات عیب لګول پچا کې چاته عار ورکول د دې ځان ځکه په معاشره کې ډېر جنګونه فسادونه غویمې هغه د دې نه جوړېږي چې یو بل ته غلط نومونه وایي د دغې د وجې نه چې دنه هغه جنګونه ډېر جوړېږي نو دین اسلام موږ ته صفا معاشره راکوي چې ته یو بل ته غلط نوم مه وایه او یو بل ته په یو خبره باندې هغه عیب عار هم ورکوه غیرت هم ورکوه چې غلط کار نو معاشره به صفایي جنګونه پسند نو څه اصول مخکې ذکر شول او په دې آیت کې چې دنه هغه ډېر اهم اصول هغه ذکر کېږي د دې آیت په شأن نزول کې یو دوه درې واقعې هغه مفسرین ذکر کوي یو واقعه ذکر کوي ان ابن عباس رضی الله عنه فرمایي انه كان ثابت بن قيس بن شماس في اذنه وقر دا یو صحابي دی ثابت بن قيس بن شماس ابن عباس رضی الله عنه فرمایي دغه په وګونو کې درنواله او आवाज یې صحیح نه اوري او وګونه یې درانو تیز خبرې ویلې او وینا وکانه اذا اتى رسول الله صلی الله علیه وسلم او کله چې بدایي نبی رسول الله مجلس راغی نو دیو د ټولو د نږدې نبی رسول الله ته کېناستو چې د نبی رسول الله خبرې سواورم ځکه هغه وخت نو د سپیکر انتظام نه و نو دیو نبی رسول الله ته نږدې کېناستو چې خبرې واورم یو ورځ دی راغی د سحر مانځه ټایم و دې چې راورسېد دنه یو رکعت شوی نو چې یو رکعت کې شوی دی نو مخامخ شاته ولاړ نو شاته ولاړ و چې کله مونځ شو نو د مانځه نه پس نبی علیه السلام ناست و چا به څه تپوسونه او اکثر د نبی علیه السلام عادت دا و چې راوګرځي نبی علیه السلام به هغه تپوس راکړو دعا نه بس چا څه خوب لیدلی دی ښایسته خوب چې هغې تعبیر وکړي او نور د چا به څه مسله وه هغه تپوسله نبی علیه السلام به ناست نو چې کله سلام وګرځي د هغې نه پس نبی علیه السلام ناست و نو هغه صحابي ثابت ابن قیس ابن شماس د چې کله مونځ پوره کړو نو دی هغه راتلو صحابه چې دی نو په خپل خپل ځای کېناستل نو هغه جومات ورکړو نو صحابه په جوک جوک ناست ول د زین جایش خبرې نه او داسې وخت هم نه و چې نبی علیه السلام کښېني او وعظ کوي او ټول چې دی نه هغه لاړ شي داسې وخت هم نه بیا په شمار یو څو کسان ناست یا ودرېږي داسې وخت هم نه ټول به ناست ول او داسې جوخ به ناست ول چې په منځ کې به هغه ځای هم نه و د بل کس لپاره نو ځای به ډک نو هغه صحابي شاته ولاړ دی نو اوس هغه خو د لرې د نبي علیه السلام اواز نه اورېدو نو دی اوس دې صحابو ته وایي ما ته لار وکړې او روان نو صحابو بل چا ته لار نه کوله خو چونکې د ده په غوږونو کې دروندوالی هغو ته پته و چې دلته عذر دی نو صحابو دلته لار کوله او دی مخې ته راتلو دی چې کله نبي علیه السلام ته راورسېدو په منځ کې یو کس پاتې شو د ده او د نبي علیه السلام په منځ نو دی هغې کس ته څه وایي ما ته ځای ورکړه هغه ورته ووایي دا ځای شته دی پکې کښېنه دی په دې باندې سخت غوسه شو چې نور صحابو باندې ځای وکړو اوس ما ته ځای نه کړي ورته ځای ونه کړو د نبي علیه السلام په خوا کې دا بل صحابي ناست و دې صحابي ورته ځای ونه کړو نو هغه د ده پسې ورپسې شاته کېناست چې کله دا رڼایي راغلې نو هغه وخت خو د لیډرونو د انتظام هم نه و چې دی کله داسې ولیدو د ده نه تپوس کې کله چې د نبي علیه السلام مجلس ختم شو ده ته وایي من هذا څوک یې قال دی ورته وایي انا فلان زه پلانکی یم نو دا ثابت ابن قیس ابن شماس کوم وګونو کې درنوالی دی چې کله وویل چې دا پلانکی دی نو دا صحابي دا وګونو کې درنوالی چې دا دا بل صحابي چې په دې منځ کې چې ده د جاهلیت په دور کې به دلته یو عار او عیب په ده باندې لګولی شو د ده د مور په باره کې بس عیب و دلته د هغې تفصیل نه دی ذکر کړی چې هغې عیب څه و
خود ته به یو تعالی ورکول په جاهلیت کې یو چې اسلام هغه راغی مسلمانان شول خلک دته خو چا تعالی بیا نه ورکړي نو دغه صحابي له خو چې قار ورکړي چې دما ته زین نه کړي نو دی ورته وایي فقال ثابت ابن فلان تدا فلان کیسه وایي العيب فذكر أن له داغه مور ذکر وكان يعير بها جدته په جاهلیت کې عیب ورکول شو په اسلام په جاهلیت فنكس الرجل رأسه واستحيا هغه بل صحابي هغه سرکته او انتهایی وشربي نو خبر شو دا صحابي دا څنګه مخکې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک چې انا منکسره القلوب زه د مات زړونو سره چا سره چې مات دي دا سره د پاک چا سره مات ولې نو دا سره مات شو په شو انتهایی زیات الله پاک دا یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا يسخر قوم من قوم فداس یو قوم په بل باندې ملنډ نه کوي عیب دی ورته نور کوي او بل واقعي ذکر کوي انس رضی الله عنه فرمایي انها نزلت في نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات نبی اسلام نبی بیان مبارک نازل شوه دي عيرنا ام سلمہ بالقصر النور بیان چې د نبی اسلام یو بیبي ام سلمہ رضی الله عنها دا قد نچتا نو د نور بیان باندې ته د دې د ودینه تعنور په لږ چې دي ورونو کې اکثر دا مسلې ډېرې دي سره کمی دي زنانو ډېرې کما بغیچې دي نانو ورته دی یا یو داسې دا داسې دا ایله ولکه یو دا نو د نبی اسلام دی نور بیبیان ام سلمہ رضی الله عنها د دې خبرې وکړې چې ته الله باندې آیت نازل تاسو په یو بل په ولندې مکو دې اوس چې نه الله سزا مو دي نو دا صحابه څنګه په دې باندې الله پاک ته د دین اسلام پریکټیکل لاندې څنګه دا واقعیت نو هغه بیا ته وایي چې نو موږ یو په کار کې په موږ کې داسې عیبونه هغه یې چې موږ هغه ته وواسو کمال دا دی چې په انسان کې یو عیب یو د هغې ته وواسي نو پته ورته ولګي چې دا عیب دی چې کله ورته پته ولګي د هغې ته وواسي خبره ده چې دی وایي چې نه دا عیب نه دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی او بیا ځان لږ نه هغه څه کوي دلیلونه لټوي دا کسبه خبره ابن عباس رضی الله عنه فرمایي انها نزلت في صفيه بنت حيي بن اخطب د بنو نذیر دا د يهودو قبيله و د دې سردارو حيي بن اخطب دا يهوديو د چې کله نبی اسلام جلاوطن کړل نو د دلور چې له هغه صفيه رضی الله تعالی عنها دې ته نبی اسلام د نکاح پیغام له واغې قبول نو دا د نبی اسلام په بیان کړل نو دا څه شو د ایمان راوړو امهات المؤمنین کې راغلی شو نو دې دا بیا دي نورو د نبی اسلام نورو بیان ورته بیا څو عیب او په دې سره دې به سوي يهوديه من يهوديه دا خو يهوديه لا د دوه يهوديانو چې نه راغلو دې يهودي بلارو يهودي مور نو دا دې ته يهودان نو دا باندې خبر شو دا ایتونه لازم شو او نبی اسلام دې ته یو فقال لها رسول الله هل اقول لو تدشوا لي ان ابي هارون زمان هارون عليه السلام مطلب زمانه هارون عليه السلام وعمي موسى زمان کې چې موسی عليه السلام وزوجي محمد او زمان خوان نبی عليه السلام دا اس کې جواب ده نبی عليه السلام جواب ګور نبی عليه السلام دې جواب نه کوي چې هغه کې عیب ده اکثر خدای کنه چې یو کس ولې په بل عیب لګي دی ولې په عقل دوه عیبونه راوځي چې هغه به دوه راوځي د لس راوځي نبی عليه السلام دې استریقونه نبی عليه السلام دې طریقو په نه د خپل عیب جواب ورکړي دا باندې الزام دې هغه جواب ورکړي په خاصه طریقې سره نو دا دې ودرون تور ته پیغمبرانو نسبت وکړي دا آیتونه نازل شو چې مؤمنانو تاسو په یو بل پورې هغه ټولې مکوئ ولا نساء من نساء او ندی
زنانا په یو بل پورې هغه ټوکېږي زنانه دې هم ځان وساتي او سړي دې هم ځان دې وساتي عسى ان يكون خيرا منهن کېدای شي چې دغه خلک ستاسو نه غوره وي مطلب دا یو کس چې دې نه رالېږي په بل پورې ټوکېږي کېدای شي دا دویم پرې غوره وي د دې څه مطلب ټوکې مه کوئ بیا فرمایي ولا تلمزوا انفسکم او عیب مه لګوئ په یو بل ولا تنابزوا بالالقاب او یو بل په بدو لقبونو سره مه بلئ په ناکاره نومونو سره چې چاته یو نوم وی چاته د نه هغه بل نوم وی ناکاره نومونه دې ولې ایښودلي هغه نومونو باندې چې نه هغه مه بلئ ښایسته نومونه وایي نو په معاشره کې هغه ډېر خلکو چې نه هغه خلکو داسې نومونه ایښودلي چې هغه اصل نوم د هغه نه بیا هېر شوی اوس یو داسې نوم چې یو داسې لقب چې هغه پرې مشهور وي هغه پرې خفه کېږي کوم نو هغه نوم چې نه هغه ښه نوم پرې بد نه وي نو دغې کې بیا څه عیب نشي دی خو یو داسې نوم چې هغه ناکاره نوم وي دلته کې ذکر کړی دی څوک بلل یا فاسق چاته فاسق ویل لکه فاسقه اے منافقه اے کافره یا چاته چې نه هغه وایي یا حمار اے خرا یا خنزیر خنزیره د دې نو ځان سره دا وسه یا یهودي ورته وایي د دې نومونو نه ځان وساتئ نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته راغی نو په مدینه کې ډېر داسې کسانو چې د هغو دوه او درې مطلب اصل نوم به یې خپل یو و د دې نه علاوه به خلکو چې دی نه هغه نور نومونه به ورته ومومي خلکو به خط کېدل نو نبی علیه السلام د دې نه منع فرمایله چې هغه خپل نوم ورته وایي او د دې چې کوم نور القابات دي چې هغه نومونه یې ښودلي هغې خفه کېږي نو د هغې نه ځان وساتئ دا ورته د دې نه هغه مه وایئ نو ګوره زموږ معاشره کې دین اسلام موږ ته ډېر ښایسته اصل دا راغلی چې ناکاره نومونه د دې نه ځان وساتئ که دا نه وي نو بیا د دې نه جنګونه جوړېږي فساد جوړېږي هغه به تا ته نوم وایي ته به هغه ته نوم وایي د دې نه کنځل جوړ شي د دې نه چې د نه هغه شر فساد جوړ شي نو د دې نه ځان ساتئ نبي علیه السلام فرمایي لا یبني رجل رجلا بالفسوق یو سړی دی بل کس ته چې د نه هغه فاسق نه وایي ولا یرمیه بالکفر کافر دی ورته نه وایي الا يرتدت عليه هغه مرتد شي یا صحیح نه چې مرتد نه نو ورته کافر وي او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ايما رجل قال لاخيه كافر کله چې یو سړی بل ته کافر وایي فقد باء بها احدهما یو په دې کې باندې کفر کې راځي که بالفرض د چې چاته کافر ویلی دی په هغه کې د کفر کارونه وي واقعي هغه کافر وي نو بیا خو نو هغه ته استوي شو که بالفرض هغه مسلمان وي هغه کافر نه وي نو دغه ته واپس راګرځي او د باندې چې نه هغه د کفر اطلاقیه کېږي نو دوی سره مر ما رجل بالکفر او قال عدو الله یو سړی چاته وایي چې کافره یا وایي د الله دشمنه وليس ذلك الا جاء عليه او باقي کې عیب نه دا به توافق بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق مسلمان ته کنزل کول بده ردی ویل دا فسوق دی ګناه وقتاله كفر او مسلمان قتل کول دا کفر دی نن د مسلمان مینه دومره ارزانه ده نبی علیہ السلام فرمایي اخر وخت کله چې قیامت علامات نه یو دي چې قاتل ته مونږ نه پته چې زدا قتل ولې او مقتول ته مونږ نه پته چې زولې قتل کړي نن چې نیوز راوړې خبرونه راوړې نو هر دویم خبر هغه قتل دی قاتل ته نه پته چې زدا کس ولې وجه او دی مقتول ته پته چې ولې وجه بس دې دې ورته چې علی وجه دی علی ته سم ته چې زما سبوله نو اوس دې عالم کوم پته نشته چې ولې وجل شو او هغه چا چې وجله معذور نشته یقین وکړه هغه ته هم پته نه چې دا ما دې ولې زه وجل چا ورته غلط ذهنیت ورکړي یا به پیسې ورکړي یا به چې نه هغه په بل طریقه باندې هغه دې چې نه هغه کړي چې هغه انسان هم هغه هلاک کړي نو دې قاتل ته هغه هم پته نشته چې زه دا کس ولې وجل نبی علیہ السلام فرمایي یو مسلمان ته بدر ویل کنځل کول دا ګناه ده او د هغه قتل کول دا کفر دی که حلالي کړي نو دې کافر شو که حلالي نه کړي نو چې
یاره حرام دی بس مجبور یم کوم دا کار نو بیا سره دې بیا د کافرانو کار دی مطلب دا د مسلمانانو کار نه دی نو د اسلام به خارجي نو خدا کار ښه کار دی نبی اسلام تنبیه ورکړي چې دا ما سره نو ولا تنابزوا بالالقاب یو بل په ناکاره لقبونو سره مه بلئ بئس الاسم الفسوق ناکاره نوم هغه د ګناه دی بعد ایمان وروسته د ایمان نه چې ته یو کس ته هغه داسې نوم ویې دلته کې روایت هغه موږ نقل کړي دي چې یو سړی داسې وي چې هغه د یو ګناه نه توبه ویستلې وي او ته ورته بیا په هغه ګناه باندې څه ورکړې عیب ورکړې او د هغې په نوم باندې یاد دی نو د دې نه هغه دلته ومنه شي که یو سړی دی هغه مخکې شراب څښل یې د شرابو نه توبه ویستلې او ته ورته شرابي دی د دې نه نو د ناکاره نومونو ځان سره ومن لم یتوب او چا چې د دې نه توبه ونه ایستله یعنې دا کارونه یې ونه کړل توبه یې ونه ایستله او ناکاره نومونه ویې قشان عیبونه لګوي فاولئک هم الظالمون خدا خلک ظالمان